قریش د قریشو مشران او سرداران تر ابو جهل او تر ربيعه او تر عتبه پوری محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د شپې په وخت کې رالو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي دا د قریشو ټول مشران دي. ابو جهل ور سره دی، عاص بن وائل دی، عاص بن هشام دی او داسې کوم مشران دي. دا ټول د شپې په وخت کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي. ورته فرمایي چې اے د الله رسوله چې کچيري وشتیا ته د الله تعالی رسول او الله تعالی وتا ته نبوت درکړی دی، نن مشتدا سي معجزه را ښکارا کا چې هغه ستا پر نبوت باندې دلالت وکي. په بعضو روایتو کې راځي چې هغه دا ورته وویل چې ته مشته په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوټې کړه. نو ابو جهل او د دسې کوم ملګري دي ټولو دا خواهش وکړو چې یو داسې معجزه را ښکاره کړه چې هغه ستا د نبوت تصدیق په هغه باندې وشي. محمد رسول الله په جواب کې ورته فرمایي چې ابو جهل او د ملګرو ته وایي کچېرې زه تاسو ته د نبوت معجزه در ښکاره کړم، ته له ما سره په دې خبره وعده وکړئ بیا تاسو د الله تعالی دین منی او کیا او ما پر رسالت باندې منی او کیا. کچېرې دغه وعده را سره کوي بیا به زه تاسو ته معجزه در ښکاره کړم. ابو جهل او د ټول ملګري عاص بن وائل ور سره دی، عاص بن هشام ور سره دی، د قریشو ټول مشران ور سره دي. دا د شپې مابین دی. دا وعده یې ور سره وکړه چې ته موږ ته د نبوت معجزه را ښکاره کړه، موږ به پر تا باندې ایمان راوړو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله تعالی څخه دعا وغوښتله. تر دعا غوښتلو وروسته لاس پورته کو د اسمان و طرف ته. دا د 14 شپه ده. د 14 په شپه باندې د سپوږمۍ ټوله ګول ولوي. محمد رسول الله د اسمان و طرف ته سپوږمۍ ته صرف داسې اشاره وکړه په لاس باندې. د الله تعالی په حکم باندې هغه سپوږمۍ دوه حصې شول. او دا سپوږمۍ ته چې کله ابو جهل او د ملګري ګوري ډیر ورته حیران دي. ټولو سرونه د اسمان و طرف ته دي. بیرته د عثمان لجی بس خراو کاږي سترګې صفا کی وای دا سینه سي د ازمش په سترګو کې بس هغه راغلي په اسمان کې سپوږمۍ څنګه دوی حصے شول. تقریبا لد ماجیګره تر ماښامه پورې چې څومره موده وي ګانټه یو نیمه ګانټه وخت دغه سپوږمۍ په اسمان کې دوی حصے ولاړه ده. لیکن ابو جهل او د ملګري ټول ورته ګوري حیران دي. تر هغه ورسته بیا کومه فیصله کوي. الله تعالی د ایمان راوړلو فیصله نه ده کړې. له هغه ورسته ابو جهل او د ملګري وایي چې محمد رسول الله په موږ باندې جادو او یو په بل خپل مابین کې سره ژغېږي چې دا څنګه معجزه ښکاره سوه. په اسمان کې سپوږمۍ دوی حصې شوله. موږ به د دې د تصدیق دپاره داسې وکړو له محمد رسول الله سره به اوس خبره نه منو، پر ده باندې به ایمان نه راوړو تر هغه وخته پورې چې کله مسافر راورسېږي موږ به له مسافرینو پوښتنه وکړو چې آیا تاسې په کوم ځای ته په سفر باندې تللي واست، له مکې څخه چې شام ته کوم مسافر وتلي دي هغو آیا دا سپوږمۍ لیدلې ده او که نه. که چیرې دا مسافرو هم هغه سپوږمۍ لیدلې وله، په شام کې هم دا سپوږمۍ جلا سوې وله، په نورو ملکو کې هم دا سپوږمۍ دوی حصې سوې وه، بیا به زموږ زړه ته ولوېږي چې دا د نبوت معجزه ده. او که چیرې زموږ په سترګو باندې دا دوه حصې معلومیږي بیا خو ښکاره خبره ده چې محمد رسول الله په موږ باندې جادو کړی. نو په دې وخت کې ایمان نه راوړی. بیرته ابو جهل او د ملګري وکورو ته سره ولاړو. اوس و مسافرو ته انتظار دی چې کله مسافر له بارو ملکو څخه راځي، له شام څخه راځي، له مدینې څخه راځي، له اطرافو څخه چې کله مسافر رالو له هغو څخه پوښتنه کوي چې په پلانکۍ شپه باندې تاسو خو په سفر باندې واست، آیا په اسمان کې دا سپوږمۍ دوه حصې سوې وه او که یا؟ هر مسافر چې راځي هغه پر دې باندې ګواهي ورکوي چې هو دا سپوږمۍ موږ ولیدله په اسمان کې. دا سپوږمۍ ګانټه یوه نیمه ګانټه دوی حصې وله. لیکن ابو جهل او د ملګري له هغه وروسته هم ایمان نه راوړي.
د محمد رسول الله سره یو ذاتي حسد پروت دی هغه ته دا خو نور کوي چې پر یو یتیم باندې دی ایمان راوړي ځکه دوی خو د قریشو سرداران دي دی به صحابه کرامو ته او هغه صحابه کرام چې هغه به مریانو ایمان به راوړي دی به ورته ویل که چیرې دا ایمان راوړل یا اسلام راوړل محبوب وي بیا به تاسو څنګه تر موږ مخته کېدلاست غلام ګوره او تر موږ مخته کېدل ګوره نو اسلام هغو ته عزتمن او د شرافت شی نه معلومېده له هغه وروسته بېرته ابو جهل راځي محمد رسول الله ورته وایي اشهدو اے ابو جهل اوس خو شاهدي ورکا الله تعالی په وحدانیت باندې ومنه اوس خو بوتان پرېږده لیکن ابو جهل بیا هم نه دی تیار و ایمان راوړلو ته ابو جهل وایي وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر محمد رسول الله په موږ باندې یو همیشنی جادو داسې جادو یې باندې راوکړو چې زموږ د ټولو په سترګو کې په اسمان کې سپوږمۍ دوه حصې معلومېږي نه د مسافر خبره ومنله نه د بار ملک د یو کس خبره ومنله د یو چا خبره یې هم نه منله دا یو جادو بلی الله تعالی د قرآن کریم دغه سورت را نازل کو اقتربت الساعة وانشق القمر دا د محمد رسول الله معجزه وه چې په اسمان کې سپوږمۍ صرف د ده په اشاره باندې دوې حصې شوه لیکن دا دی الله تعالی نه موږ تاسو سره یو عظیم احسان دی چې موږ تاسو الله تعالی 1400 کاله بعد منور په ایمان باندې وګرځوي موږ تاسو دغه شکریا نو څه ادا کولی ابو جهل او ملګري د محمد رسول الله سره ژوند تیروي برای راست د قرآن کریم آیاتونه را نازلیږي قرآن هم ویني د قرآن په حقیقت هم پیږي د محمد رسول الله په رسالت هم پیدل قرآن داسې اعلان کوي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الله تعالی له موږ تاسو سره څومره یو عظیم احسان وکړو چې 1400 کاله بعد منور په ایمان باندې وګرځو او زموږ ستاسو تعلق له مسجد سره پیدا کو موږ تاسو ته د سجدې کولو توفیق راکړو